تاسو وګورئ تاسو بدن کې یو شی چې هغه ته روح وایي، ستا په بدن کې ده او ته نه پیژنې چې زما د بدن کې دا روح څه شی ده، او دا روح چې بیا څه وخت کې تا نه وځي نو غیر چاپیر ټول اقربا درته ناست دي، سلګی وهي او روح در نوزی سلګی دې بند شي سو کې منګوري چې دا کم طرف ته لاړ. نو عرض میں داو چې دی یو سړی په خپل ځان باندې علم دومره محدود وي چې هغه په ځان کې یو شی وي او داغه ورته علم نه او پته نه او نه پیژني، نو بیا په ټول کائنات باندې علم راوستل دا د انسان د وخت شي. مثلا ماشه وګورئ، دا الله پاک پیدا کړی دی، په ظاهر مونږ ته څومره موزر شیخ کاری، لیکن حقیقت کې د دې ماشي په پیدا کولو کې هم د خدای څخه خاص راز. مچ وګورئ، په ظاهر څومره پلیت شی دی، لیکن د دې په پیدا کولو کې هم د قدرت او خاص راز دی چې هغه تاسو په نه پوي. علی هذا القياس دا چې ټول اشیاء وګورئ چې کوم قدرت پیدا کړی دي پاره کې یو خاص راز. شیطان وګورئ، تاسو بداوایي چې شیطان دومره لعین دی، دا قدرت پیدا کول ولې او بیا تر قیامت پورې ژوندې ولې ساتلې. عزیزانو دې کې راز دا دی چې شیطان نه وي نو تب په امتحان کې چرته وي، ستا رتبه به د ملائکو نه اوچته ولې وي، او بیا ملائکی کافی بیا ستا د پیدا کولو ضرورت څه. قدرت دې قرآن کې به مخ کې راځي چې ملائکونه الله مشوره واغسته چې زه په دې ځمکه کې یو انسان پیدا کوم، نو هغوی ورته وایي چې یا الله انسان سله پیدا کې، فسادونه به کوي، دا به کوي، دا به کوي. الله ورته فرمایل چې انی اعلم ما لا تعلمون، زه پوهیږم په هغه شي چې تاسو پرې نه پوهیږئ. چې انسان پیدا کړ نو وعلم آدم الاسماء كلها، الله انسان ته علم ورک، چې علم یې ورک نو ملائکو ته وایي چې انبئوني باسماء هؤلاء، دا سيزونه وګورئ او د دې نامې ماته وخایي. ملائکو وایي چې یا الله مونږ خو په نه پوي. آدم علیہ السلام ته الله وایي اوس ته ورته وایي. آدم علیہ السلام ورته فرمایل دا کټوای دا، دا سمسای دا، دا نغره ده، دا دروازه دا، دا دادی دا، دا ملائکو ته وی چې ما تاسو ته نو ویلي چې زه پوهیږم پاغه شي چې تاسو په نه پوهیږئ. تاسو وګورئ د انسان علم تاسو نه اوچت. نو عرض میں داو جی چې که انسان سره د شیطان وجود نه وي نو بیا ستاره رتبه په انسانان په ملائکو اوچته څنګه؟ د انسان رتبه په ملائکو اوچته ده.
د انسان مقام په ملائکو اوچت دی. دین اندازه تاسو لګوئ. مثلا دا د جمعې ورځ ده، تاسو ټول جمعات کې ناست یې، منځ ته راغلي یې، تاسو نه غیر چاپیر د ملائکو صفونه ولاړ دي. منځ چې ختم شي دا ملائکی اسمان تلاړي شي، نو الله ورته وایي کوم ځای کې ستاسو ډیوټي ونن؟ یا الله پلانی جمعات کې خلق منځ کې ناستو تقریر کې دو دا څه وی سره راغلی. یا الله منځ ته راغلیو، تانه معافي غوښتاو، تانه بخنه غوښتاو، په خپل ګناہوں خپېمانو. الله ورته فرمایي چې او ملائکو تاسو ټول په دې گواهانه شي چې هغه مجلس کې څومره خلق ناستو ټول ما وبخ. ملائکه بیا پکې نقطه چینی وکي چې یا الله ځینې خلق خدای لراغلیو چې وګورو چې دا ملابس وي یا تقریر څنګه دی یا خدای یا خراب دی یا پلانې دی یا ځینې خلک پکې سی آی ډي کولو لراغلیو، لکه زمونږ د جمعات کې سی آی ډي والا امر استاد منځ لراضي یا ناراضي خدای له راضي کنه چې دی به زمونږ د پاک حکومت متعلق شوی، ځکه چې اوس خود فرشتو حکومت سلوخ کال او چې دی خلق په ما پسې ګرځي چې د حکومت متعلق به ملک مونږ څه ویلې، مونږ به څه وایو؟ وای کیا پیدی او کیا پیدی کا شور وا سب چته او سب د چتی خور وای کوي چې څه کوي هغه کوي، سم خوخه دا هغه کوي، څنګه قوم دی هغه سکی، څنګه ملک دی هغه سکی. نو ملائکه دا وایي چې ځینې خو پکې سی آی ډي کولو الامر راغلی. نو الله ورته فرمایي دا الله دی وسیع کرم او مهرباني ته وګورئ. ورته وایي چې اے الله ځینې خو پکې دې کار ورته وایي چې هغه کم خلق په خنیت راغلیو دا غي په برکت مې دا نور مبارک. نو ذکر شیخ سعدی وی چې یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہترست 100 سال طاعت بیریا. یو گھنٹہ د نیکانو خلقو په مجلس کې کېناستل د سلو کالو بیریا عبادت نه زیات ثواب دی. یو گھنٹہ د الله والو مجلس کې یو گھنٹہ کېناستل د سل کالو عبادت بیریا نه زیات ثواب. الله والا کم خلق؟ الله والا هغه خلق دی چې چا خپل ژوند الله ته وقف کړي، چا خپل ژوندۍ الله ته وقف کړي. څوک شپه او ورځ په ملک د الله د پاره ګرځي او د الله د مخلوق د هدایت اسباب لټي. لګ یو ګنټه دا وی په مجلس کې ناس. شیخ سعدی یو واقعه لیکلی ده چې حمام تلاړم. حمام معنا سقاوي تلاړ. نو چې ګورم زما یار چې او اغام سقاوي تراغله او حمام نو زی چې ولیدم ناغه د سقاوي د دیوال پورې چې کوم سلیخنا کا غوندې خټن ختی هغه داسې په ګوت راواغستا او ماله پلاس کرا. چرای کړنو
هغه خټې د سقاوي پلیتې خټې نه زما سپېږمو ته د مشک او د عنبرو غوندې خوشبويي رااله. نو ما خطی تاوی چه بدو گفتم که مشکل یا عبیری او خطی تا مشکل که عنبری که از بوی دلاویز تو مستم زما خود دماغ معطر کرد. نو خطا را تاوی بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم. ویو شیخ سادی زیو پلیتا خطاو ما خلق سات د گل سرکے ناستم. نن دا ستا د ملک پوزیشن دی کپکے گئی نا نن دنیا پہ احمد تعالی میٹری بار کری میٹری نا نور ڈنڈو تزان تین کئی مشرف اللہ ایو عظیم قہر کو پاکستان نازل کرے دے اگر بکئی کی پڑھ کی دی درد کی اگر بکئی تنن چانا گیلا کیول دی خپل گروان کی خوی گورا دستا خبر سنگ دی دستا بول چال څنګه دی دستا رویه څنګه ده ځان ته خو ګورئ لګون یعنی د انګریز قانون ته سټوډنټ وای او څوک چې د خدای قانون وایي د هغې طالب ته چینی منی وي. دا زمون ملک دی یا دا زمون وطن دی؟ تماشا کوئے دا آسمانی طوفان اور دا آسمانی قہر چې څه انجام به زمون د دې ملک کی پر رنگ رنگ شکل کې الله چې دی تنبیه درکړي رنگ رنگ شکل کی او دا ملک او دا قوم تی پوئیگی نا. چوک آوازو کی چے دوانانی گرانی شوی سیل ٹیکس سے پیو لگول سیل ٹیکس سے پیو لگول سمکارو ویلا خو دا غریبان چې په دې ختم شي دوايي نشي غزه بس مړ بش چورکی دا غریبان دلته بالا معنی کې یو غریب دی چرته پنشن اغسته 1 لک روپۍ چاله ورکړي چې کسره ته پیګټي هغه به 2000 روپۍ د میاشتې ورکولي هغه را پاسه د چاله مال 100 روپۍ راکړ 2 لک دن کوم 2 لک دن کوم هلکه شل زره روپۍ څه کې پکې دني کور د نیردین جماعت شاه دا خدمت دی اخوا دی اخوا سبایستان د خدای یوږي پکې دنو باندې 100 روپۍ لګي اندازه کا کې دنو د پاره هو قانون د بیبي فاطمه او د حضرت علی چې کوډن کېدنو 100 روپۍ لګېدلې دا ستالور چې دا دونه دا د بیبي فاطمه نه لویه ښځه ده استاد زید د ګاندو بچی چې دی دا د حضرت علی نه خبر نه دی دا هغه نه خبر نه دی بیا د خزه روانې نه خزه د ګوره ته بریږي غاړه کې چولي اره خزه ته روانې دغه ځای کې کیږي کنه څلور بجې نه خلکو د پراته د پلشتې د کور نه راوځي
دا زمون ملک شو خزه زمونگا کنجن دی لونه زمونگا داسه زامن د پاخه خنزیر بچی دی کیږي بس کول بس تپلاری چې ستا په موجودګۍ کې د پیغمبر او د څلورو یارانو په مذهب چې عمل نشي ته به ایمان نه تیرې په خدای قسم ته به ایمان نه دا به منئ تاسو زه په بجبیګر کې وم او یو سړی د دې خوا علاقې دا هغه کار داو چې